बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़िया महसूरा की 4 किस्में हैं और इनको महसूरात अरबा कहते हैं। देन माक़बल दर्स के मुंग द क़ज़िया हमलिये सलूर किस्मुन वीलू। क़ज़िया मखसूसा या शख्सिया, क़ज़िया तबइया, क़ज़िया महसूरा और क़ज़िया मुहमला। बदी दर्स के बाद क़ज़िया महसूरी सलूर किस्मुन ज़िक्र कई چې دغه سلور قسمونو ته محصورات اربعه ویل کیږي. واغه دا دي موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. انتهایی آسان تعریفونه دي. موجبه کلیه هغه قضیه محصوره ته وایي چې بدی کې محمول د موضوع ټولو افرادو لپاره ثابت وي. محمول د موضوع هر فرد لپاره ثابت وي، ټولو افرادو لپاره ثابت وي، نو دې ته به وایي موجبه کلیه. صاحب د کتاب چې کوم مثال پیش کړی دی، کل انسان حیوان، کل انسان حیوان. نو دلته وګوره، انسان موضوع ده او حیوان محمول دی. اول کې مې درته ویلو چې د قضیه حملیه جزء اول ته موضوع وي او جزء ثانی ته محمول وي. نو دلته دا انسان موضوع ده، حیوان محمول دی. نو دا حیوان چې کوم محمول دی دا د انسان د هر فرد لپاره ثابت دی کو نه دی. کل انسان حیوان معنا چې هر فرد د انسان د کې حیات شته دا حیوان دی. نو داسې قضیه ته به څه وایي لکه موجبه کلیه. یا ساته کله چې دا لفظ کلو دا په معرفه داخل شي، نو بدی صورت کې با دا هم موجبه کلیه وي. مثال به طور باندې لکل فرعون موسی، لکل فرعون موسی. نو دا فرعون چې دی دا معرفه دی، لفظ فرعون معرفه دی او لفظ کلو په داخل دی. نو قانون می ویلو چې کله لفظ کلو په یو معرفه اسم داخل شي، نو دغه ټوله قضیه او جمله به هم سوي لکه موجبه کلیه به وي. نو دا معنا څه شو چې د هر فرعون د پاره یو موسی وي. نو په دغه نسبت چې د دې اصل معنا روباسي، کم چې د محاورې په تور استعمالي کې هغه دا شوه چې لکل مبطل محق، د هر یو باطل پرست لپاره یو حق پرست وي، د هر یو باطل لپاره یو حق موجود وي. دا قسم قضیه چې کله کلو په معرفه داخل شي، نو دا به هم څه وي لکه موجبه کلیه به وي. موجبه کلیه پیژندلو یو څو طریقې دي. یو خدا چې لفظ کلو به داخل وي، بل مثال هم د کلو شته. کل مسلم یؤمن بالله ورسوله والیوم الاخر. کل مسلم، هر مسلمان، هر مؤمن هغه د الله په ذات ایمان لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت ایمان لري، پر ورځ د آخرت ایمان لري. ګوره کل مؤمن، کل مسلم، نو دا هم څه شو لکه موجبه کلیه. او لام استغراق چې کله راشي په یو کلمه کې، نو دا به هم د موجبه کلیه علامت وي. لکه مونږ ویو کنه الحمدلله، نو دلته چې د الحمد کې د الله الف لام د استغراق واخلي، نو دا الحمدلله موجبه کلیه ده. معنی به دا شي کل حمد لله، یعنی هر یو حمد چې څومره قسمونه هم دي د تعریف او د حمد د مدح، دا ټول رب ذوالجلال لرا ثابت دي. پوه شوې لکه نو لام استغراق هم دا د موجبه کلیه علامت دی. کله کله دا لفظ کلو چې دی کنه دا د مجموعي د پاره راځي، مجموعي د پاره، او کله کله لفظ کلو د یو فرد د پاره راځي. د مجموعي د پاره چې راځي دا غي مثال کل انسان لا يسعه هذا الدار. دا ټول انسانیت چې څومره انسانان په مخ د ځمکه موجود دي، دا ټول دا په یو کور کې نه راځيږي. یعنی یو معین کور یاد کې چې دا ټول انسانان دا په دې کور کې نه راځيږي.
نو دلته ګوره دلته هر فرد مراد نه دی بلکې حکم د عدم گنجایش چې دا به د کور کې نه راځایږي دا په ټولو انسانانو باندې مجموعي طور سره لګېدلی دی. نو دلته دا کل د مجموعي دپاره راغلی دی. او کله کله کلو چې راځي دا د یو فرد دپاره راځي. لکه زه دا ووایم کل طالب حاضرون، هر یو طالب علم حاضر دی. نو ګوره دلته دا کلو چې دی دا د افرادو دپاره دی، دلته کل افرادي وی. هر یو طالب علم فرد باندې د حاضري حکم ولګېدو چې هر یو فرد د طالب حاضر شوی دی. نو په دې دوو قسمونو کې یو کل د مجموعې دپاره راځي، یو کل د افرادو دپاره. نو دا کل افرادي چې کم دی دا د موجبي کلی علامت دی. نو کل طالب حاضرون دا د موجبي کلی او د محصوري علامت دی، دې دپاره استعمالیږي. پوه شو پې هلکه؟ دغه رنګې بل مثال خالق کل شی، الله خالق کل شی، الله رب العزت د هر سیز خالق دی، هر سیز. نو دا موجبه کلیه ده. موجبه جزیه چاته وی؟ دا هغه قضیې محصورې ته وی چې دې کې محمول د موضوع د بعضو افرادو دپاره ثابت وي. محمول د موضوع د بعضو افرادو دپاره ثابت وي. اوس دا هم ذهن کې واچوه چې د بعضو افرادو دپاره ثابت شو، نو دې نه دا لازم نه راځي چې د دې نورو بعضو نه نفي شوي وي. داسې نه ده چې د کومو بعضو دپاره ثابت شوی دی نو د دې به دا مطلب نه چې د دې باقي بعضو نه نفي شوی دی. کیدای شي هغې لره هم ثابت وي، خو د څه حکمت په بنیاد باندې د هغه نفي وشوه او د دې اثبات وشو. صحیح شو؟ یعنی د یو څیز د یو حکم د چا دپاره ثابتولو سره سره د دې نه دا لازم نه راځي چې به د بل نه مکمل کلیتا نفي شوی دی، بل دپاره هم ثابتېدی شي. لکه قرآن عظیم الشان کې دی و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام او ذوالکفل علیه السلام دا ټول ډیر صبر کوونکي وو. ګوره د درو شخصیاتو نوم ذکر شو، نو څه معنا چې صرف دی حضراتو کې صبر صفتو په نورو انبیاو کې نو څه نه، په نورو کې هم شته، خو دلته واقعه چې د کومو انبیاو تذکره روانه ده نو هغې سره د هغې مناسب صفات ذکر شو. نو کم صفت چې چا کې ذکر شي او د نورو تذکره ورسره ونه شي نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې هغه نورو کې نشته او دې کې شته. صحیح شو؟ نو دلته چې مونږ وویل چې موجبه جزیه هغه قضیې محصورې ته وایي چې محمول د موضوع د هر د بعضو افرادو دپاره ثابت وي، نو نورو دپاره کو ثابت نه دی، د دې دا مطلب نه دی ګورې ښه چې د هغې نه نفي ده. مثال سره مې ته وضاحت وکړو. نو دې ته وایي موجبه جزیه. صاحب کتاب چې کوم مثال پیش کړی دی بعض الحیوان انسانون، بعض الحیوان انسانون، نو دلته په بعض حیواناتو باندې د انسان حکم لګېدلی دی. بالکل انسان د حیوان یو فرد دی، یو قسم دی، هغه انسان دی. سره لفظ بعضو یا لفظ واحد یا قلیل لفظ یا کثیر لفظ یا اکثر لفظ چې د کمی قضیې په ابتدا کې راغلی نو دا که به موجبه جزیه وي. ښه د علامت شو. بعض، واحد، قلیل، کثیر اور اکثر لفظ دینه کو یو لفظ د یو قضیې په ابتدا کې راغلی دا به موجبه جزیه وي. لکه مثال په طور باندې واحد من الجسم حیوان، واحد من الجسم حیوان، نو دام قضیه موجبه جزیه ده، واحد په ابتدا کې راغلی. دکشان وکثیر منهم فاسقون، ډیر د دوی نه فاسقان دي. نو ګوره په ډیرو باندې حکم ولګېدو نو دې نه چې کوم باقي مانده پاتې شو بعضې حصه پاتې شو دا ډیر هم د دغې باقي مانده او بعضې حصه ده که نه. صحیح شو؟ وکثیر منهم فاسقون. دکه شان ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر ټکې رالو نو دام قضیه موجبه جزیه ده. دکه شان ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمان گناه وي.
نو صحیح ده چې کم غلط ګمان وي او ګناه وي که نه، ټول ګمانونه یاد نشو، نو بعضو باندې بعضې ګمان باندې د ګناه حکم ولګېدو، نو دا موجبه جزیه شوه. دغه شان وقلیل من عبادی الشکور، زما په بندگانو کې ډېر لږ خلک شکر گزار دي. سمجھ ته راله؟ دا ټوله موجبه جزیه شوه. دکه شان کله چې من د تبعیض دپاره راشي، من خو په ډېرو معناګانو راځي که نه، خو چې کله من د تبعیض دپاره راشي دا به هم د موجبي جزیې علامت وي. لکه قرآن عظیم الشان کې دي ومن الناس من یقول آمنا، بعضې خلک داسې دي چې هغې وایي موږ په الله ایمان راوړی دی، آمنا بالله. صحیح شو؟ نو بعضې خلک، نو دا من دلته د تبعیض دپاره دی، نو دا هم قضیه موجبه جزیه ده. دریم قسم چې دا سالبه کلیه ده، نو دا هغه قضیه محصورې ته وایي چې محمول د موضوع د هر فرد نه نفي شوي وي، د ټولو افرادو نه نفي راغلی وي، د محمول د موضوع نه ورسېدی، نو محمول چې د موضوع د هر فرد نه نفي شوي وي، نو دته به څه وایو؟ سالبه کلیه. صاحب کتاب چې کم مثال پیش کړی دی، لکه لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں، نو دلته دا حجریت نفي شوې ده د انسان د هر فرد نه، همدغه شان ده چې یو انسان هم کاڼی نه دی. صحیح شو؟ دا خو صاحب کتاب مثال پیش کړی دی. اوس د کمی قضیې په ابتدا کې چې راشي لا شی یا پکې راشي لا واحد، نو دا قضیه به حسویه لکه سالبه کلیه به وي. که یو مثال مې راته وویل لا شیء من الانسان بحجر، دکه شان چې کله نکره تحت النفي راشي، نو دا به هم د عموم فایده ورکوي، دا به هم سالبه کلیه وي. د دې مثال لا شیء من الانسان بحمار، لا شیء من الانسان، نو لا نفي ده کنه او شیء نکره ده، نو د نفي نه پس چې کله نکره راشي دې ته نکره تحت النفي وي، نو دا هم د عموم فایده ورکوي. نو یو انسان هم حمار نه دی، همدغه شان ده. درېمه چې کله لا نفي جنس راشي، نو د لا نفي جنس دا جمله به هم سالبه کلیه به وي. لکه لا نبی بعدی، دلته لا نفي جنس ده، لا نبی بعدی معنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس بل نوی نبی راتلو والا نشته. دویم مثال د دې ور د لا نفي جنس والا لا لغو فیها ولا تأثیم، په جنت کې بنا لهو لعب خبري او نه به پکې د ګناه څه اسباب وي او نه به پکې انسان ګناه کوي. لا لغو فیها ولا تأثیم، نو دام سالبه کلیه ده. دریم مثال لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، دام دا سالبه کلیه مثال شو. او نکره تحت النفي مثال بلم شتا لا تجزي نفس عن نفس شیئا، قیامت په ورځ باندې به یو نفس د بل نفس ته هیڅ قسم څه بدله نه ورکوي. لا تجزي نفس عن نفس شیئا، نو دا نکره تحت النفي مثال شو. ها د فائدې په تور باندې وره کله کله نفي د سالبي کلیې په تور باندې شوي وي، خو مراد ته نفي د کمال وي. یعنی کله کله په جمله کې نفي داسې شوي وي چې ظاهري طور سره دا سالبه کلیه ښکاري، خو لیکن الته نفي مراد اعتبار سره دا نفي د کمال وي. لکه حدیث مبارک کې راځي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نو کو دا سالبي کلیه معنی والے مطلب دا شو چې څوک سوره فاتحه اونه وی په موږ کې د سره موږ شوی نه دی، حالانکه دا مقصد نه دی. دلته نفي د کمال مراد ده چې د هغه سړي موږ کامل نه دی څوک چې فاتحه ونه وی. فاتحه ونه ویلا نو کو قصدن پرې غوستي، نو د فقه مسله دا ده چې بس بیا خو قصدن هم چې واجب پرې د دې سره موږ خرابېږي، سر نه به موږ کوي. او کو په هیر سره فاتحه پاتې شوه
نو بیا بجی سجده سهو لازمیږي. نو ګوره د فاتحه په فقدان سره مز ناقص پاتې شو او مز به بیا دا کاملیږي څنګه؟ سجده سهو سره. نو قانون مې درته ویلو کله کله نفي په طریقې د سالبې کلیې شوي خو لیکن مراد ته د نفي د کمال وي. دلته نفي د کمال مراد ده. او څلورم قسم سالبه جزیه ده. د هغه قضیې محصورې ته وایي چې دې کې محمول د موضوع د بعضو افرادو نه نفي شوي وي. صحیح شو؟ صاحب د کتاب چې کوم مثال ورکړی دی، بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نه وي. بالکل هم داسې ده. دا سالبه جزیه شوه. نو د سالبې جزیې پہچان دا دی چې د دې په شروع کې به راغلي وي لیس بعضو یا بعض لیس، دغه رنګې لیس کلو یا کل لیس وغیرہ دا الفاظ به راغلي وي. مثال یې څه دی؟ لیس بعض الحیوان بانسان، نه دی بعض حیوان انسان. هم داسې ده. دکه شان بعض الحیوان لیس بانسان، ګوره بعض لیس مثال دا شو. دغه رنګې وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بدی کې بعض خلک د بعضو د قبلې تابعداري نه کوي. دا سالبه جزیه ده. دکه شان ما کل ما یتمنى، ما کل ما یتمنى المرء یدرکه، نه د دسې چې هر هغه شی چې انسان تمنا کوي او حاصل دی. یعنی انسان چې د کم سیس تمنا کوي نو هر کله داسې نه چې دا به حاصلې، کله کله فوت کیږي. نو ما کل ما، نو دا ولنې ما چې دا نفي ده او دا کل نه پس کومه ما ده نو دا ما موصوله ده. ما کل ایسا نہیں ہوتا ہر دفعہ ما یتمنى الانسانو کہ جس چیز کی انسان تمنا کرتا ہے یدرکو اسے حاصل بھی کرے، دسے نہیں. نو دا سالبه جزیه شو. پوه شوې په لکه